بسم الله الرحمن الرحیم. سبق نمبر 26 فصل فی قسمت الطریقات. دا فصل دا دی تراکی دی تقسیم په باره کې دا بین الورثه او الغرماء، دی ورثانو مانس کې او دی قرضخواهو مانس کې. غرما دی غریم جمع ده، غریم چو تیل شي، قرضخواه قرضی غوښتون کې تیل شي. سکله قرضی کله میراث پوتی شي، میراث ته که سونا پوتی دی کورنۍ ولا هغه نه علاوه ورکړي، هغه خالقی څه ته قرضخواه نیل شي. بیا به څه طریقې سره مو دا میراث تقسیمو، د هغه په باره کې دا خبرې ښایي. اذا کان بین التصحیح والترکة مباینة، کله چې د تصحیح او ترکې منځ کې نسبت مباینت ورکړي، نسبت تباین، دی بیا طریقه ده تقسیمولې. فضرب سهام کل وارث من التصحیح، تصحیح ولکم وارث ته حصہ ملوي. لکه مو تصحیح وکړو یو مسلې کې، هغه هر وارث ته کومې حصې ملوي، مغه حصو ته به ضرب ورکوي فی جمیع الترکات، ټولې ترکې کې. لکه مسله مثال شي نه جوړه ده، هغه کې به مو څه کړي، تصحیح ورسته کړو. اوس تصحیح نه بعد کومې حصې ورثه ته ملو دي، مغو حصو ته به ضرب ورکوي په سچې کې. مثلا ثم اقسم المبلغ غلط تصحیح، بس کوم مبلغ دی نه جوړ شي، کوم ځای ته مقدار ورسیږي، مقدار تل شي، مبلغ منه اماونت مقدار. دو بیا دوباره تقسیم کی چو بنی علی التصحیح، تصحیح بنی بالتقسیم کی. لکه مثال در کې بنتانې، یوه مسله د مسره کې څه دي، دوی لونې دي و ابوانې مور پلار دي ورکې، والترکة السبع دنانیر، او ترکه د لیپوتې د ودې نوره پوتې دي. څه کله ودې نوره پوتې شي نو تاسو خپله وګورئ، دې ځای کې اوس موږ څه کوو، مسله د شپږو نه جوړه شوله. د شپږو او د اوو منځ کې نسبت مباینت ورکړي، د یو شوندې خو نه دي روغ که نه، نه هر یوه پلار وي که مور ده، هغه ته به موږ شیر کو ضرب ورکو، صحیح ده په اووه کې. نه بیا څه کي د هغه نه بعد دغه اووه په شپږو باندې تقسیم کو، نه څوره څوره حصه میلیږي، دا باید دوه له ورسیږي، چوته نیمه رسي، چوته یوه نیمه. دا طریقه شوله. دا اخ صورت مسله ته څه کله په دې کې شي ولا خبر ورکي، مباینت ولا بس خبره سونه شوله. کله تسخیط ترکې منځ کې نسبت تباین ورکي وي، بیا د تسخیح ولا سوره حصې ملو شوي دي، دا به ټولې ترکې کې شکې ضرب کې، هغه نه بعد مغه مبلغ دوباره په تصحیح باندې تقسیم کې، ناري ولا حساب د تحقاره شي. بل در پسې تسخیح او د ترکې منځ کې موافقت ورکي، مباینت نه، موافقت توافق ورکی. توافق معنی ده دریم تعداد روشي دو تقسیمه. و اذا کان بین التصحیح والترکة موافقة، کله دی تصحیح او ترکې منځ کې نسبت موافقت ورکی، بیا طریقه ده فضرب سهام کل وارث من التصحیح. تصحیح نه کومې حصې ملو شوي دي هر وارث ته، هغه ته په ترکې کې ضرب مه یې رکوه مخکې غونې، بلکې څه وکړه فی وفق الترکة، ترکی ولکم موافق جوړیږي، ماغه کې به ضرب ورکړي. هغه نه بعد څه کله ضرب دی ورکړو، ثم اقسم المبلغ، بیا کوم مبلغ حاصل ضرب وتیل شي، هغه به تقسیم کې علی وفق التصحیح، دی تصحیح ولا وفق باندې. یم هغه نه صرف لاغونه خبره غادا چې سیلیو هر وارث ولا تصحیح کومه حصہ دا به تشکی ضرب کې ټولې ترکې کې، بیا ټوله ترکه دوباره تقسیم کې تصحیح باندې. دي چې شی هر وارث ولا حصو ته به ضرب ورکړي، د تصحیح ولا وفق کې، نه د ترکې ولا وفق کې، بیا به هغه نه بعد مغه تقسیم کې د تصحیح ولا وفق باندې، ځکه وفق ټکه ورکې راغلی. فالخارج کومه حصه روزي نصیب ذلک الوارث، دا د مغه وارث حصه شو په الوجهین په دواړو صورتونو کې. هذا لمعرفة نصیب کل فرد، دا د اخ صورت مسله ده، څه کله هر سړي ته موږ څه کوو، حصه رسول غوړو، معلومول غوړو. ها د پوسه دوی قاعدې مو څه ذکر کړلې، تباین ولا توافق ولا. لمعرفة نصیب کل فرد، د هر فرد حصې پېژندلې دپاره ده. دې کې مصنف صاحب د تداخل ولا خبره ونه خیله، تماثل ولولې، تماثل خبره خاص یا سونه د تداخل په توافق کې داخل ده. صرف دوه شونه تو خیل، نسبت تباین، نسبت توافق.